ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ملي سب که طعام ورته مسما کی من غنم بدر کوما دمیشتی بس خبره ختمه وبين قدره قدر متوي من طعام يو من بل نوورا ولو سمى الطعام كشري وتمسمى کی طعام وبين وبيان وتداغيد قدره کی جمن جاز ايضا بهم جائز زکدا اجرت دیو معلوم دی لما قلنا دا ویلو چې اجر جهالت نه نو بس جایزي ولا يشترط تعجيله الکه نیټه به مقررول ضروری دي کنه وینه نیټه مقررول به ضروری نه دي دا سبا سلام خونه دا خو سمن جوړیږي او کوم شي چې سمن جوړیږي هغه د بارانه د ضروری چې حالن بینه ورکیو دا به مش پس ورکه دا خو د بیا سلام به مبیا کی حکم دی چې حالن بری به مونږ بیا سلام کی ویلي او دلته همغه دا څه مبیا نه جوړو بلکې د دې نه وجرت جوړو وګورئ ولا يشترط شرط نه تعجيله نیټه به مقرر ول لان اوصافها اثمان ذکا اوصاف د مکیلی او موزونی اشیاء او اغدار اجدار سمنوي مطلب دا دی چې مکیلی او موزونی شی دواړه قسمه رسړي په ذمه لازمې دي شي د سی وای دواړه قسمه یو دا چې حالن وي نو مثلا زدن غنم والم فی الحال ندب ما پیسې ورکړې د په ذمه باندې من غرم غستی دا ما تا دا کول لازم دی او فی الحال نو په ذمه غنم رال حالن رال معجل او په سلام کې دنه ما غنم واغسل پیسې می وس ورکړې مې شپس په غنم راکې نو غنم د په ذمه دي معجلا نه دواړه قسمه کېدل شي مکیلی موزونی کې دواړه قسمه ویږي په البته تا خبر پوره کې راځي ويشترط دلته شرط دار چې بیان بددیم کوي چې دا غنم بده زنانه او تکم ځکه ملاويږي ها ونی نه دی باندې صحیح وګورئ راګه دا شرط دا چې دا غنم بزنانه د کم ځکه ملاويږي لکه خبره به سلام کې من کړي وا چې مسلم فيه با رب السلام د کم ځکه ملاويږي صاحبانو ول شرط نه کم ځکه شقت شوی د امام صاحب رحم الله ول بیان د مکان بکی ويشترط بیان مکان الافاء او شرط ده بیان کول د مکان د وفا عند ابي حنيفه رحم الله خلاف اللهم صاحبانو ته خلاف ثابت دی وقد ذكرنا في البيوت کې ذکر کړیو امام صاحب ابراهيم مفتا به دا وفي الكسوه تسلق ګور خزته پوجرت کې کپڑے مقرره کړلې چې ته ماشوم لپاره ورکاوه تعالی به کپڑے درکو جنسي مخودلو مثلا شنیل نوع مخودل کم قسم پکې مقداري مخودلو مثلا لس غزا خو سوال دا دی کنه چې دا کپڑے خود سړي په ذمه فقط یو صورت کې لازم راځي چې به سلام شوي به سلام نه علاوه کپڑے د چا په ذمه باندې لازم نه راځي کپڑے چا له قرض نشي ورکوړي او زوات القيام نه دي قرض دا چې سې کیږي چې د چا نه زوات الامثال لکه غنم مدل قرض ورکړل په ذمه ثابت دي حالن به راکې کنه مې شپس دوړه قسمه کې دي شي کپڑے د سړي په ذمه لازم نه راځي مگر فقط یو صورت کې کم صورت کې بیا سلام او بیا سلام کې ضروری دا خبره مې مخ کې پرې خودله مال چرسته کومه چا باندې ټداري نه حالن نه صحیح کیږي سره کم وخت صحیح کیږي نیټه دار پتن لګي پويږي کنه نو ما بل کو اجرت غنم مقرر کړ حالن هم ټیک دي ځکه ما په ذمه حالن هم جوړېدل شي او مؤجلم صحیح دي هم صحیح کیږي او که کپڑے مقرر کړی صرف او صرف څنګه صحیح کیږي هغه صرف مؤجل صحیح کیږي نیټه دار ځکه هغه ما په ذمه په بیا سلام کې راځي او بیا سلام کې نیټه ضروری ده نور بل طریقې نشته وفي الكسوه يشترط بيان الاجل ضروری ده مشته دو مشته ايضا مع بيان القدر شنيل مثلا لزغزا والجنس شنيل شنيل ځکه وایم چې خلک ټول پیژني د خزر کپړو نور نمونه می ما واخله کپڑا وغیرہ لانه انما يسير دينا في الذمه ذکر کپڑا ګرځي دین په ذمه اذا صار مبيان کله چې مبيا جوړ شي وانما يسير مبيان او کپڑا علم مبيا جوړيږي عند الاجل چې نیټه وی کما په السلام نیټه ولا معلومه وليس للمستاجر لکبر وګوري خزيني ولدا ما شمل مې بي ورکوا طالب ز اجرت در کوما نو دا خزه نشي منه کول احکام بیانې چې خاوند دی وتی کی خاوند نو نشي منه کوله چې وتی کی به کولې چې خپل خزه ده
نه رسي په البته دا ویلې شي ورته چې ستا ښځه ده وتی کې خپل خوښه دي د خو زمونږ په کور کې وینه وتی کې وليس للمستاجر مستاجر لنا ده جایز ايمنا چې منه کې زوجها دغه خون من وتیا د وتنا وجدا د وت دغه حق دی چالم د حق نشته چې بل سره داسي حق جوړ کی چې بر دې ور سره باطل شي نه خزلم د حق نشته چې د ماشوم بلار سره داسي طریقې کار جوړ کی چې د خپل خون حق باطل کی دا نشي کوله لأن الوت چې د حق الزوج دی فلا يتمكنوا نو مستاجر ته قدرت نشته د ماشوم بلار ته من ابطال حقه چې خون حق ور باطل کی خون حق باطل کی ته ګورې نه تاسو ګورې خون حق ولې دی خون خځې ته ویلې شي چې پایبا د پلانکی ماشوم ته نه ورکې بس منع کولې شي لکه زما په وته کې خلل راځي وي ته چې زوم رټې مغو کترې د غټیم کې زما وته ته اړو شي نو به مزه څه کومه الله تعالی ته نه ګوري ان دا صحیح خبرې دي ښا غب کې کو خو لکه حقیقت دې دي سي دي الله تعالی ته نه ګوري ان له دي خوند بار حق شته يفسخ الاجاره چې فسخ کی اجاره اذا لم يعلم به چې د پد نه و چې خزې د شکار کړي دي کنه مطلب اجازه دې زنو غوښته صيانه لحق د بار د حفاظت د خپل حق الا ان المستاجر دا خبره ده چې مستاجر چې د ماشوم پلار يمنعه د خون منه کول شي ان غشيانها د دې خزې سره ځان لګیدلو کې په منزله د په منزل کې دسی وای غشيان چې خزه وتی کې د په کور کې وای به زما کور خو سره جوړان نه جو دلته تعالو وکي وګوره لأن المنزل ځکه منزل حق د مستاجر دی ماشوم د پلار دی هغه خپل خزه دی کې د سینې شي خپل خزبن خزه خپل خزه په بانه باندې زمون په غیرانه شي دا سوچي فین حبلت تاسو وګورئ کچری دغه خزي حمل شو نو حمل په دوران کې چې ماشوم لپاره ورکی نقصانی نو ورته ویلې چې به منګه اجاره فسخ کو اجاره یک طرفه څوک نشي فسخ کوله البته آزار دی ور لاغي کې فسخ کوله شي کې دا مضر ده فین حبلت دی لك كحبل كحمل شي كان لهم ند ماشوم اهل جائز ايفسخ فسخ يفسخ الاجاره اجاره فسخ کی اذا خافوا كل شيء دي ویریږي په ماشوم باندې من لبن هذا خزه د بيونه وجداد لان لبن الحاملي چی لبن د حاملي چی يفسد السبيه ماشوم فاسدي فلهذا دغه وجدا كان لهم دي د بار حق شتر فسخ کوم صورت کې چې غزا مریض شي ځکه په دغه وخت کې ماشوم ته نقصان اذا مرضت ايضا وعليها واستخزي زموارين بياني الکا خزه په اجرت مانی وی ولا کنه ماشوم لپاره ورکوا د خزي زموارين دادي چې د ماشوم له د پيونه علاوه کم خوراک ورکي هم متبرابري وتپستي وغيرها دام د غي زمواري ده اصل کې خپل صاحب د هدايه فرمایي چې د خزي په زموارينو کې کم شي باندې نس وارد دي نال ته خو د نس موافق کار کو کنس پکې نه وارد عرف ته وګورو نه رسېپي او نس ته قران حديث نس نه یادي عقد په وخت کې تسری یادي تسری دا نسي نه به کوم شي نس شوی هغه موافق به کار کو او کنس نه شوی به عرف ته وګورو راځي وعليها بده زمانه لازم ان تصلح چاغه دوه ټیک دیخه چې برابرې را ولید ته هم د ماشوم لأن العمل عليها ذک عمل چې هغه عمل چې منفعت ماشوم تراجي کیږي دا په خزه دی والحاملون که حاصل دي او الحاصل حاصل لري چې انه يعتبر فيما معتبر دی پاغزه کی معتبر پاغزه کی لعنت صالح چې نسب کې نشتا العرف عرفي حاصل لري انه يعتبر معتبر دی العرف عرف فيما پاغزه کې لعنت صالح چلت نسنوي په مثل هذا الباب بمثل الذي باب کی یعنی کوم حکم تعلق چې عرف سره هغه کوم دغه قانون دی وما جرى به العرف هغه چې عرف جاری دی هغه څه دی من غسل ثياب الصبي ادم دی خاطر ماشوم کپڑے بمنځي و اصلاح الطعام دغه طعام بم برابرۍ وغير ذلك دغه شنور څه کارونه دی عرف ته وګورو فوالد ټول بټول به بچای دا به ماشوم خزه باندې کا اما الطعام هر چی طعام اخیستل لی بازار نه راوړل لی دغه قیمت دی نو فعل والد الولد یا بدینه دی ابد ماشوم په بلاری وما ذکر محمد امام محمد رحم الله یو مسله ذکر کړی ولې سب هغه دا چې
تیل چې دي دا په ښه زمانې دي او خوشبو دا هم په ښه زمانې ده ماشوم دپاره دا اصل کې د کوفي کوم عرف هغې موافق ویلي چې کوم ځای کې عرف ټیک ده هغه وخت کې به اجرت هم زیاتېلي ځکه تیل هم په ما دي نو چې کوم ځای کې دا عرف نه و بیا هم شته وما ذكر محمد او هغه چې ذکر کړی امام محمد رحمه الله ان الدهن تیل والريحان او د غشان خوشبو الذي ارمانه فذلك من عاده اهل الكوفه دا غي عادت بیانو وان ارضعته في المده بلبن شاة فلا اجر لها دا مسله مخکې واده شوی وای دا بیانو کچری د ماشوم له د خپل په یو بزید چلې په ور کړنو به وای اجرت حق نه جوړیږي ولې نه جوړیږي وجه بیانو وان ارضعته کچری د خزي ماشوم د په ور کړه په مده کې ایجاری په موده کې بل باندې شاتین د شات پي فل اجر لا اجرت بولنوي وجه دا د کم کار په دې خزي واجب او هغه کار نه دی کړی کنه کار به کم واجب خپل پي ورکول معقود علی عمل خپل پي او دلته معقود علی عمل نه دی کړی نشه څوک عمل ونه کی هغه د اجرت ملاويږي ټیلر لدی کپڑے وړي را لوي ګنده وینه ګنډي نه مستحق د اجرت جوړيږي نه جوړيږي دلتم خزمانه کم عمل واجب نه دی کړی څنګه د اجرت ورکو دا وزر دی ښا چې موږ ویلو چې پي خپل ورنکړه نو به اجرت مستحق نه جوړیږي مترزم ویلو معلومیږي چې مقود لې پي دي ویلو کنه دا وزر بیان وي هغه اصل وجه ده نه ده چې مقود لې پي دي وجه دا چې عمل نه دی کړی لئن هاذا کذا خذ چې دا لم تاتي دي راته کو کو بعمل بعمل بني مستحب عليكم چې واجب به خذ عليها به خذ واجب او الارضاء اغفل پي ورکولو فإن هذا إيجار ذكر چلای په ورکول خو اجاره ده کنه ولې سه برضا انده رضاعت خو نه ده فإنما لم يجب نن واجبي اجرت لهذا المعنى هم د دې معنی د وجنا دانه چې موقود لې اده خزي پيو څنګه چې غبل راي والا ویلو لهذا کومه لهذا المعنى به څه چره هغه دا چې انه اختلف العمل عمل مختلف شو څنګه مخکینه راشي په فانما لم يجب الاجر لهذا المعنى انه اغدا معنى ده چې مختلف شو عمل قال امام محمد فرمای ومن دفع الى حائك غزلا لينسجه بالنسب والاجر مثلي وكذا اذا استاجر حمارا تاسو ګورې دا ډیره مزیدار مسله ده مولوی صاحب انته ډیر مخه ترازی دا سړی جولا دی او دلما وړي ورکړه توجه چې دین را له جوړه کا کپڑا پوه شي اجرت مړه بس د غنیمه کپڑا وستا شوله هغه کې متسیسه ومنله یا د سره خر ور سره د ما وته ویل دی خر باندې مالا سامان ډنډي سره چوک تويسا غنم دی من اجرت کیلو غنم دی پکې اجرت کی شو نیم دی پکې اجرت کی شو اب اجرت کې در کما پویږي په دوړو صورتونو کې مولوی صاحب اجاره فاسده ده وجي وای ګوره ومن دفع الى حای کې یو سره ورکی یو جولاتا غزلن وړي لین سوجا چاغه جوړ کې دي کپڑا بنسف بني سب نیمه کپڑا بتاله به در کم فلو اجر مثلی اجاره فاسده ده اجرت مثل به ملاویږي اجاره فاسدی حکم دار وکذا اذا استاجر حمارا حماری ونی ولو بکری يحمل عليه طعاما چې بدی به طعام وړي بقفيز منه دې طعام نه به ویسو تور کوي بکی کمی چې وړو به فالاجاره فاسده اجاره فاسده ده لانه جعل الاجر لك بروغوري وجه سره وجه د قفيز الطحان مساله د تاسو به دا نو اوریدلې یو اجیر تا د هغه د عمل په نتیجه کې چې کوم شی راځي هم دا غینه منفعت دا غینه اجرت مقرره ولا ټیک نه دی یو سړی تعالی عمل لوکو د عمل په نتیجه کې کوم شی رااله او مکه نو ته اجرت مقرره الکه دا اصل کې د سیدا یو سړی غیا ونی سي د بل په قریب باندې چې په دې باندې پجرند کې غنم وړ کوما او به غوي ولته وي چې اجرت کې بده دی غوي وړ در کوما دلته هم دې غوي کردار دی چې غنم وړ کړ نو کوم شي چې دغه په فعل دغه
کم کسی چې بکری نیولې دغه په فعل باندې حاصل شوړه اقو د اجرت کې مقرر آسان مثالی الکه د غنم را لوري با او ګیړې به در لپک اجرت کې در کومه نو دا ګیړې خو دغه په عمل حاصل شوی دی دغه مزدور دغه د عمل په نتیجه کې کم شی راغلی دی هغه نو ته اجرت مقرري دي ته ویل کېږي قفیز الطحان پیږي په تاسو ګورئ لانه جعل الاجر د وګرځول اجرت بعض هغه شی یخرج من عمله کم چې د عمل نه راوتلو څنګه کپڑا هم د خپل جوړ کړل دي اجر جوړ کړل او دغه شان د طعام فيصير في معنى قفيز الطحان اذا قفيز الطحان بمعنى شو وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قفيز الطحان طحان جرند ولا توي قفيز تاسو پیژنې خاص وزن دی مثلا کیلو جرند ولا تور کول او يستاجر غدا یو سړی په قریب باندې ونی ثورا وي ليطحن له چغه وړي کی در پر حنتدن غنم بقفيز من دقيقه دورونه ولا قفيز مقرر کی وهذا اصل كبير دا یو اصل کبیر دی قفيز الطحان ولا يعرف به بجندل کی بده معنی فساد كثير من الاجارات ډیر فساد کبیر د اجاراتونه لا سيما في ديارنا خاص کر زمون بزینو کی بلاد فرغانه یادی د جهون وراء ما وراء النهر یادی کوم لجمن قریب رواني د خیر سره کوم زیاده والمعنى فيه معنی پکې دا رفق یعنی د عدم جواز وجه وره تاسو ما تلک متوجي شي موږ د اجاره بشرایتو کې دا ډېر اهمه مسله وس بیان هم وایو رہی اجاره بشرایتو کې بیان کړیو چې مستاجر چې موجر ته اجرت ورکوي په ورکولو د اجرت بقادر دغه شان دی بل اصطلاح کې وایا اجر ته چې اجرت ورکوي اجر ته مزدور ته نو اجرت په ورکولو به قادر یو بل قاعده مسره وایا چې قدرت یو سړی قادر وي علی قدرت الغیر د غیر قادر حسابيږي د بل د قدرت په وجه چې څوک قادر دا قادر نه حسابيږي وسم نه پیږي القادر علی قدرت الغیر غیر قادر دا قاعده ده اوس راشي دته زما دا کپڑا رالته دی وړی دراله کپڑا جوړه کا او نیمه کپڑا وتا ته اجرت در کومه نزو ته اجرت کې شی ور کومه نیمه کپڑا باندې قادر ای مس زبا به قادر کېږم دا غو قدرت چې جوړه کړي زه خو قادر بني ما قبلې ما هو على قدرت الغير نه رسې په ګړې وته بوجرت کې مقرر ما ګړو ما نه زه قادر یم نه غې لو کې دا غو قدرت قادر یم لنډه دا چې د یو صورت کې د مستاجر چې موجر ته اجرت ورکوي کاجر ته اجرت ورکوي په اجرت باندې قادر نه دی لکه چې بای پس مشتری په سامان باندې نه قادر نه به سي دقه مسله ده اوره والمعنى فيه عدم جواز اغا فلسفه ده چند المستاجر چې دا عاجز دي ان تسلیم الاجرتنا اجرنا وهو بعض المنسوج اغا بازي غندل شوی جوړ شوی کپڑا ده او المحمول اغا غنم دي کوم چل دوړل شوی دي اوس غنم دلته پراته دي د زید د وېما غندي سره کويسا التنیم در کوم التنیم هو نه وزنه قادر زه خدلته ما ک قادریه کوم نو د په فعل باندې په قادریه کوم كما دي او حصوله بفعل الاجير ياخذ السته دي اجرت رسيږي ټیک ده قادريږي په خو په فعل لجامني اجر باندې فلا يعد هو قادرا دا خو نشمر الکیږي قادره بقدرت غیر دبل بقدرت سړی دبل بقدرت قادره نه حسابيږي د دې وجه نه یو سړی خپل او د شي کولای ولا بلی ولا کولای شي نه بعضی امامان راي دا چې دا تیمم والي شي ځکه قادر على قدرت الغير ده نوري غني مسلې دي بسيطه اگر چې احتیاط دار بل دی ولا د سوي موږ هم تور بیان دغه شان کو کوم دې تور رسیدلو وهذا بخلاف ما اذا استاجر ليحمل نصف طعامه بنصف الاخر حيث يبل صورت و وره لکه توجه دی خو غوري نو اوس چې کوم بیان کو دا داو چې لازم من غنم وېسا تر لنډي سرک چوک پوري او دې کې بتاله ز کیلو در کما مطلب التبه در کو وسی بدل کړي لازم من غنم دي دا لنډي سره کا پورې وېسا او دا یو کیلو پاکستان شو دې طرف ته چې پروت دی یو دا نیم بګینین دی یو طرف کجاوي والا ستا شو سم دا خبره به خاصه پاشي کجاوه کې دوه طرفو خلک بورې دي کنه دا هغه طرف ته بورې دي په تور اجرت شو او دا بل طرف ته بورې زما شو او زړه لنډي سره ته وېسا او چې چل دی وړل یو روپۍ حق نه کی نه رسېږي هلکه ما دا مثال روان جوړ کوخه دلته هم تعین وکړو
چې هغه بورې ستاره دا خو صحیح کیږي لکه دا پر دا خو بیخي جایز صورت دی اجاره دا د اجاره صحیح صورت دی فاسد خلا پرې دا او موږ لګي د باطل صورت بیانو به وره من غنم دی بورې کې واټ پیټه دی او ته ځوامدار لنډي سره بورې سودا نیم پاکستان وسره نیم پاکستان کم نیم مشترک دی ها او دا ځواني وی چې کوم دی بورې سره چاوګه بورې یو روپۍ حق نه کیږي وجه دا چې هر دانه کې د حق دی هر دانه کې زمام دی دا معنا اجرت د کوم شی لري د دې دانو د خوستام دی نو ګویا د خپل شی باندې د بل اجرت دی هر دانه کې د حق د نه څنګه اجرت دی پیږي کنه دې وجنه موږ وایو مزارب چې دکان خپل دکان مزاربت د بارکی او به اجرت لی یا رب المال اجرت نشه خستله ورېدا وهذا بخلاف ما اذا استاجر يسروني سيد غخر ليحمل حمل کی نصف طعام بالنصف الاخر باندې نیم طعام را لوي سب نصف اخر حيث لا يجب له الاجر وزرت تنو واجبيږي ځکه مستاجر چې دی لکه دا ما اوس فکرېنی ولې دی ملک الاجر هغه مالک د اجرت جوړ کو فی الحال بالتعجيل هو د نیم پاکستان شو خو شریک دی فصار مشترکا د طعام شریک شو دوړو ترمنځ او قانون وره ومن استاجر رجلا کې وسره بل پکري ونی سي لحمل طعام مشترک چې د دوړو منځ کې شریک طعام یو وېدا ویسا بینهم دوړو ترمنځ پلان کې پوری اجرت بدل کوم لا یجب الاجر نه واجبېږي لان ما من جزء نشته یو جزء د غنم يحمل وجه دا يلتوړي الا هو عامل ملک دا بک عمل کې ځان د پاره فيه بدغه جزء کې ځان د پاره عمل کې فلا يتحقق نو متحقق نشو تسلیم د معقود علیه اجرت سړي باندې الا واجبېږي چې کوم شي باندې عقد شوی معقود علیه اخو مستاجر ته وسپاري کنه کور وسپاري البته اجرت ستا حق به جوړ شي اجر ته وای خپل عمل وسپاره کپڑا جوړه غالبته ته اجرت ملاوي شي دلته خو عمل نه وسپاره ځان لګي دی کوي تاسو به شولې دا ولې بن شو ولا يجاوز بالاجر قفيزه مزالک شان دی وخت شي وتا اي امخ کې مسلې تلال شي کوم شروع کې ویلې دی یو قفيز غنم بدر کوم غن ال تیر علوي سدي سی ویلي کنه نو اجاره فاسده د اجاره فاسده کې اجرت مثل ملاويږي خو چې کوم مسما کړي مخ کې نه لګي غینه زیاتیږي به نه څومره یو قفيز وغینه باندې زیاتیږي اولا يجاوز او تجاوز باندې کیږي په اجرت کې قفيزا د یو قفيزنا بالاجر معنا اجرت کې لانه لما فسدت الاجاره كل شيء اجاره فاسده شولا نفل واجب واجب الاقل اقل شو مما داغنه کوم شي مسما کړي ومن اصل کې قانون دار په اجاره فاسده کې با اجرت مثل کی او مسما کی چې کوم اقل یا واجبی کې بس قانون دی اجرت مثل او مسما کی نو ټیک د اجرت مثل د مسما نه زیاتو او مسما بشي او کو اجرت مثل د مسما نه کم نه به اجرت مثل کم دی به باغی ځکه واجب اقل مما داغنه چې کوم مسما کړي ومن اجر المثل کې چې کم وي لانه رضي بحد زيادتي دا وجه مخ کې من بیان کړي وا چې کوم مسمای او اجرت مثل زید وینو ګویا هغه بدی راضي دی چې بس مسما پورې را کزيتي پرېدا او چې کله د مسما نه کم وي او اجرت مثل به اق ور کوي وجه سره مسما باطل ده ځکه دا راضي دی په کمولو د زیادت د مسما نه وهذا بخلاف ما يسر د دینه په خلاف دی ما ته ویل چې د ځنګل نه لرګي راوړه ادواله بشری کی دلته به قانون دار منګه په شرکت کې ویلي دي چې شرکت کې هلي نکاح کې چې څوک لرګي راوړي کنه به صورت ووري ما ته ویل چې د دواله بشریک شو د ځنګل نه لرګي راوړو نیم وي نه دلته حکم دار شرکت باطل دی نو به چې لرګي را کټ کول لرګي دا غدي باقی دی بل ور سره کوم مدد کولو ته به اجرت ملاويږي څومره به ملاويږي مړ وي چې څومره جوړېدلو وجه دا دلته مسما نشته نه کوم مسما نه زیاتېدلو زیات دي شي بخلاف ما اذا اشترك کله چې دوه کسان شریک شي په الاحتداء بلرګي راوړلو کې کټ کولو کې حيث يجب الاجر اجرت واجبيږي بالغا د سي حال کې چې ورسیږي ما هغه حتى بلغ کم ته چې رسیدي عند محمد رحم الله در امام محمد رحم الله رايدا لان المسمى هناك غير معلوم وجد قد چې مسمى پکې معلومه نه ده فلم مثل حد پکې سینې د امام ابو یوسف رحم الله وي نسب نه باندې زیاتیږي نن سبا چې ماشين والا خلک غنم وړي او به ورته وي اجرت کې به ته دغه وړه اخلا
هغه ته اجرت کې به وړه اخلم دام نه د صحیح کا قفیز الطحان کې راځي همغه مسله د بینه هغه مسله د کم باندې چې نس وارد ده اځک بوټي بدل لکټ کوم او اجرت کې بره لڅانګ راکې دام پکې راځي دلتم اجرت من جنس عمله اخلي همدغه شان دغه بدل لساتمه او دغه کم بشي راوړي کنه هغه اجرت کې راکې دام پکې راځي علما فرمایي چې په ګډیر صورتونو راځي البته دومره ده چې د طحان ولا کومه مسله د جرن دی ولا بده کې نه سوالید دی او د دې نه علاوه کوم صورتونه دی هغه بدی ور قیاس دي ناغه الته حکم د قیاس نه دی نبی علماء فرمایي کچري عرف جوړ شو په دینو راشیاو کې عرف جوړ شو عرف عام نو بدغه صورت کې قانون دار عرف تبع قیاس پرې دی قیاس پرې دی بس جایز به کور به جوړو خو طحان مبارک باقاعده نس په مقابله کې اور پرې خودل شي دلته عرف له اعتبار نشته موږ تاسو ته اور ما تاسو ته اور په شرایطو کې ویلو کنه یو شرط بګیداري شي نس مخالف بنئ ادم شي کنه بل څه سوال معلوم بکی وی وای اخو ما ویل کنه غړي خبر خو ما وکړه دا ماشين دا دغه والا سره تریشل والا دا وای چی غنم بدل تریشل کما او مال به غنم راکې دم قفیز الطعان کې راځي هم داغه د عمل نه چې کم شیراله غنم اق اجرت مقرري خو په ټولو صورتونو کې د سی وشي توجه د دې اورو والا حل ادا ده چې مطلق دغه شی د مقرر کې کم شي د عمل په نتیجه کې راځي دغه شی مطلق مقرر کی مثلا مطلق وړه به کداغه وړه ورکلم څه خبره نشته د تریشل باغی کې مطلق غنم مقرر کی دانه کم چې ز تریشل کوم دانه چې کم زوړ کوم مطلق ګړې مقرر کی دانه چې کم زکټ کوم هغه مطلق څنګه مقرر کی دغه شان قصاب وای چې غاظب حکومت او دغه کې مال غوخه را کې دام دقیق کی راځي هغه مطلق کیلو غوخه مقرر کی به د دینه ور کې به څه خبره نشته دغه ته کې اجرت د دینه مقرر نشو مطلق دی او به مطلق کې هغه به ذمہ منجراله به 4 ور کړو ټیک هغه صحیح ده چې جلن دی والا ورته وای دا ته چې کوم غنم راوړي دینه کیلو غنم را کبا خي بل وړه کما غنم تی باقاعده لري کی دای متبادل جایز صورت دی بس غنم دی تیلی نه غنم خو داغه قدرت کړي ور دی کی ویږي په نه شان نور صورتونه کې